دته دا نه یم لکه یو سړي ویره ما سره په لار روان شي او زم یو کندې ته ورغورځوم راځئ زم کندې ته غورځېږم تاسو هم ځان سره هم کندې ته ورغورځوم شکر الحمدلله زم ښې لارې ته ور مخامخ کوم که ما دپسې جرګه راوستې ده نو زما دې سره څه کار نشته هر سړی داسې په پاکستان کې ګورې څوک نشته یو دا اوس چې دا پی ټي آی خبره بیا وکړه زه پرې خبرې ځکه نه کول غواړم چې بس هغه خو الله تعالی ورسره لګیا دی چې څه کېږي کیدای شي غرور یې کړي کیدای شي تکبر یې کړي په یو شي کې به غرور چېرته کړي ځکه به پرې راغلي کبرجن و زه پرې خبرې نه کوم هغه الله پوه شه هغه پوه شه خو دې وخت کې که زه تاسو ته یم چې راځئ په دغه اړخ ځو نو زه خو د علاقې د ترقۍ لپاره راوتی یم زه خو یم چې د کلي علاقې ته روډ راشي ترانسفارمر راشي جومات ته سولر راشي دا ځوانان ناست دي ته سرکاري روزګار راشي زما خو دغه شوق دی په دغه لار باندې تلل غواړم نو دې وخت کې چې ته ریاست سره په ډغره او د هر څه نه دې وباسي او د هر څه نه وځې او زه تاسو ته یم چې راځئ بس دغه کندې ته زه هم ور ټوپ کوم دې کوي ته او راځئ تاسو هم راپسې را ټوپ کې نو هېڅ چېرې به زه انشاءالله داسې فیصله به زه ونه کړم او دویمه خبره دا ده چې د دغه خلکو خو د پارټۍ سیسټم ختم شو دغه خلکو له خو که نن د چا څه نښه د چا څه نښه نښې هم داسې عجیبه عجیبه نښې دي سړی په خوله ویلې هم نشي داسې نښې ورکړي دوی لکه یو سړی اوټ ورکړي دا داسې ده چې لکه بس د دې په ځای دا اوټ سړی راوالي او دا سیند دونه لرې نه دی د دې ځای نه چې سړی لاړ شي دې سیند ته بیا لوکي سیند ته یې ور وغورځوي ځکه چې آزاد امیدوار ولاړي نو د هغه خو یو د ګټې څه چانس نشته بلکې آزاد امیدوار سار له چېرته په توکل باندې هم ګټي نو د هغه پارټي نشته د هغه سره حکومت نه راځي د هغه وزیر اعلی نی د هغه وزارت نی نه به څنګه د علاقې دپاره کار وکړي تا ته څه پته لګي چې یو سړی اوس زه د نیشنل پارټۍ په ټیکټ یم نو انشاءالله د نیشنل پارټۍ حکومت را روان دی انشاءالله د نیشنل پارټۍ یو سیسټم دی یو اسمبلی کې به موږ د نیشنل پارټۍ په دغه باندې ناست یو نو علاقې له خو به زه څه وروړی شم څه زور به وي هلته کې به زمونږ د خبرې څه وزن وي اوس چې یو آزاد سړی چې چا له دا ګلدان نښه ورکړي چا له څېره نښه ورکړي چا له جګ نښه ورکړي او دا شیزونه دغه پکې زه نشم یادولی او دغه شیزونه له چا وټ ورکړه نو دې نه ښه دا ده چې دغه سیند نږدې دی سیند ته سړی ورولي نو بس دا هم ضایع شو هغه هم ضایع شو نو څه له پې دونه ځان کړی نو د دغه څه فایده نشته باقي چې کوم امیدوار راځي که د جمعیت امیدوار دی زما لپاره قابل احترام دی زه د هر چا قدر کوم زه په خپل شریف سړی په خپل شرافت باندې په خپل عجزۍ ملنګۍ باندې زه فخر کوم نو زما لپاره هر یو امیدوار قابل احترام دی که د جمعیت ملګری راځي زه دا نه یم راضي دی خو که هغه د ایم پي اے سیټ ته ولاړ دی که د ایم این اے د هغوی نه صرف دا تپوس پکار دی چې زمونږ لپاره قابل احترام یې خو 2 پیرې د جمعیت ایم این اے پاتې شو 10 کاله پاتې شو زمونږ د ضلع 400 له څه کړي دي ځه که بله پارټي راځي نو څوک خو د ګټلو په پوزیشن کې نه دي خو که بل څوک راځي او هغوی هم څه وایي نو هغوی نه دا تپوس دې وخت کې خو ګوره هر امیدوار به راځي او سوټې به په ډانګونو باندې وایي چې لکه زه به دا وکړم او دا به وکړم او د علاقې دپاره به داسې کار وکړم او دغه کار به وکړم خبره دا نه ده اول دا کتل پکار چې رستو یو پارټۍ کار کړی دی که نه دی کړی دی ضلعې دپاره نو شکر الحمدلله دا یو نیشنل پارټي ده چې د 8 نه 13 پورې کله حکومت و نن په ضلع 400 کې چې څونه غټ غټ کارونه دي او غټ غټ ترقیاتي پروجیکټ دي دا عوامي نیشنل پارټۍ کړي دي که زمونږ د باچا خان یونیورسټي ده که زمونږ د رزړو وومن اینډ چلډرن زچه بچه اسپتال دی که زمونږ خان عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس دی که زمونږ جوډیشل کمپلیکس دی که بیګم نسیم ولی سوشل ویلفیر کمپلیکس دی که په 15 صوبایي اسمبلۍ حلقو کې ډیګري کالجونه دي که په هر کلي کې سکولونه دي که د تنګي پورې ډبل روډ دی که د پیښور پورې ډبل روډ دی که د مردانه پورې ډبل روډ دی که دا تاسو دا مین روډ چې کوم نوښار ته تللی دی که دا یو روډ دی چې دا څونه روډونه دي څونه کارونه دي دا واحد عوامي نیشنل پارټۍ کړي دي بله پارټي دې ماته یو کار صرف وښیي چې یاره مونږ هم په دې خپل دور کې 400 له څه روډي دي نو شکر الحمدلله عوامي نیشنل پارټي په کارونو د خدمت په لحاظ د یوې پارټۍ نه کمه نه ده د ټولو نه ته نږدې عوامي نیشنل پارټي خیر دی خپل په ضمیر او خپل دا اوټ بېر د غړه شي دا څوک نه په زوره چا نه اخیستی شي او نه ته په چا چې نس تېروتو یا به چې لکه لیواني یې کړم راشه اوټ وله ورکړه داسې نه ده خپل په ضمیر کې سوچ پکار دی چې دا اوټ خو به زه ورکړم کومه پارټي کار کولو واله پارټي ده
بس دا پروجیکټونه ځان ته مخې ته کېدی د جمعیت وګورئ جمعیت یو پروجیکټ نه دی کړی یو هسپتال یې نه دی جوړ کړی یو سکول یې نه دی جوړ هېڅ هم یې نه دي کړی که تاسو دا پي ټي آی ځان ته مخې ته کېږي ما راته ووایي چې خو آزاد شوه خو پارټي پاتې نه شوه خو ځکه بیا هم سوچ وکړې نو هغوی هم څه نه دي کړی شکر الحمدلله عوامي نشنل پارټۍ یې کړي دي بیا که زه ایم پی ای پاتې شوم 4 کاله ما سره مخکې هغه حلقه وه دا حلقه نه وه خو 4 کاله زه هم دلته ایم پی ای پاتې شو کونسل کې ما 6 کیلومیټر روډ جوړ کړی دی شکر الحمدلله زه په هغې باندې فخر کوم په دې ډیر زرداد ویلیج کونسل کې ما ټرانسفارمر یې لګولی دي ما د سولرو کار کړی دی ما داسې کسان دلته هم ناست دي او داسې نور هم شته چې سرکاري روزګار باندې مې لګولی دي د سینیټیشن کار د لارو کوڅو کار شکر الحمدلله زه ایم پي یم زما دغه کار و ما شکر الحمدلله په دې بیکار حکومت کې چې زه پاتې شوی وم په دې تېر ځل کې په هغې کې ما د دې علاقې له څه نه څه روړي اوس خو مونږ شکر الحمدلله د خپل عوامي نشنل پارټۍ کې دا زمونږ د ټولو د مشرانو پارټي ده دې کې مونږ ټول رايوځای شوي یو دا ښه مضبوطه پارټي ده دا د کار کولو والا پارټي ده دې کې ښه مضبوط ټیم دی چې مونږ ټول اتفاق او اتحاد وکړو او بله خبره راته کوم تاسو دا سوچ وکړئ چې مونږ د خپله مشري بل ځای له ولې ورکړو که نن هر څونه پارټۍ دي که جمعیت دی د هغې مشران د چارسدې زمونږ ضلعې نه دي که زمونږ پیپل پارټي دی د هغې مشران د سند دي که مسلم لیگ دی د هغې مشران د لاهور دي که پی ټي آی د هغې مشران د لاهور دي دا یو عوامي نشنل پارټي ده چې دا ستاسو د خپل د دې ضلعې د ولیباغ چې دلته دی د دې مشران چې دي تاسو هم د دې ضلعې سره تعلق ساتئ او ولیباغ هم د دې ضلعې سره تعلق ساتي نو ولې د خپله مشري مونږ په خپله یوسو او بل ځای له دې ورکړو ولې د خپل عزت یوسو او بل ځای له دې ورکړو د دې نورو پارټو زه خپلې خبرې راغونډوم ډېرې خبرې نه کوم د یو ملګري پکې اسویلي شروع کړله هسې نه چې خوب به له ورشي او زه دا وایم خفه نه شي ګپ لګم زه دا وایم فرق دا دی دا نورې پارټۍ مسلم لیگ وایي چې په پنجاب کې به څونه سیټونه په قومي اسمبلۍ کې وګټم چې وزیر اعظم جوړ شم په سند کې به بل وایي چې زه څونه سیټونه وګټم چې زه وزیر اعظم جوړ شم زمونږ دا صوبه هغوی ته صوبه نه ښکاري ګورئ وی 45 سیټونه دي ټوټل د قومي اسمبلۍ که دا ټوله مونږ ته میلاو نه شي مونږ په پنجاب او په سند کې چې واخلو مونږ ته وزیر اعظمي او حکومت راته میلاویږي د هغوی شوق او دلچسپي هلته ده دا ستا عوامي نشنل پارټي ده دا ستا د خپلې صوبې پارټي ده بیا ستا د خپلې ضلعې پارټي ده د دوی دلچسپي نه په پنجاب کې شته نه په سند کې شته نه د وزیر اعظم په کرسۍ کې شته د دوی دلچسپي صرف ستا د صوبه خیبر پښتونخوا سره ده او د هغې مثال دا دی چې کله دا پارټي په اقتدار کې راغلې ده نو ستا د صوبې نوم نو ستا صوبې له نوم درکړی دی خیبر پښتونخوا ستا د صوبې 18 عیني ترمیم یې کړی دی اختیارات یې صوبې ته راوستي دي ستا د صوبې فنډونه نو ان اف سی اوارډ ان اف سی اوارډ زمانه پکې څه مشران تپوس کوي مونږ ته دونه ګرانې خبرې مه کوئ ان اف سی اوارډ پکې لا څه ته وایي ان اف سی اوارډ هغه فنډ دی چې مرکز نه راځي صوبې ته خو د دې لپاره به ته جګړه کوې که نه یو پارټي به هغه فنډ صوبې ته روړي ستاسو اخرني زما ستاسو د صوبې اخري ان اف سی اوارډ کله شوی دی په 2009 کې دا هر 15 کاله پس کېږي 2009 کې شوی دی په کار خو دا وه چې 10 11 12 13 14 چې 2014 کې دا بیا شوی دی که نه نن 2024 شو او ستا ان اف سی اوارډ نه کېږي ستا صوبې ته فنډ نه راځي د مرکز نه د هغې وجه څه ده ځکه چې ستا نه د پی ټي آی دې کې دلچسپي شته په دې صوبه کې هغوی وایي مړه دا پکې زیاتي صوبه ده نه د ستا د مسلم لیگ سره دلچسپي شته نه د پیپل پارټۍ او نه د بل نه د جمعیت ستا دلچسپي صرف د عوامي نشنل پارټۍ وه 2009 کې ولې شو ده تاسو ما ته دا ووایه 2009 کې ځکه شو چې زمونږ ستاسو مشر د پښتنو مشر زمونږ فخر اسفندیار ولی خان په قومي اسمبلۍ کې ناست ځکه په 2009 کې شو نو زه خپلې خبر راغونډوم دا جرګه به انشاءالله زه یم چې دا به تاسو په هر اړخ باندې چې دا به تاسو درته مونږ ورته وایو چې دې کټونو کې درته پروز و نه منې چې بس بیا در سره په دې کټونو کې پروز نو زه درته دا وایم زه دا وایم هغه به بیا هغه کسانو مهرباني زه ستاسو الله دې ستاسو عزت وکړي الله دې ستاسو عزت وکړي زه درته آخري خبره کوم بس بیا مونږ دې ځای نه بل ځای ته روان یو زه درته دا وایم د ایمل ولی خان نه دی دا والله دا ګوره یو بلډالي سړی دی قسم دی چې څه په زړي زه ته دا ته څه کوې ما تی لالا بس ما له هغه نه راځي
دو نمبري او هغه منافقت را لوي نه راځي چې څه په زړه کې هغه پخلی او ښه بولډالي سړی دی دې سیلاب راغی دلته کې په 400 کې ایمل خان نه ممبر او نه د قومي اسمبلۍ نه د صوبۍ نه څه وزارت نه څه بل څه خو الله تعالی ولې دونه یو طاقت ورکړی چې دا شهباز شریف وزیر اعظم په یو ټلیفون یې د خیالي غاړې ته راوغوښته دلته کې په 400 کې دلته کې ودرولې نو زه دا وایم چې دې ځل دا ایمان تېرول پکار دي او د خپل ولی باغ له او د خپلو مشران له د عزت ورکول پکار دي چې موږ په بایري اکثریت د ایمل ولی خان انشاءالله د قومي اسمبلۍ ته ولیږو ټیک ده که نه که خیر علاج چې قومي اسمبلۍ ته به انشاءالله لیږو که خیر ټیک ده که نه دوکه کېږو به نه انشاءالله او یاره وره که زه هم پکې ترخ کې ځان سره د صوبۍ اسمبلۍ ته وښکلم نو ډېره مهرباني به وي نو لکه ګورې ایمل خان چې دی نو هغه د مشرۍ کارونه به کوي MFC اوارډ به کوي فنډ به هغلته نه روړي دې خوا به روړي او زه به ستاسو انشاءالله ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 زه به د تار وخت حاضر یم په میدان کې تاسو ډېره مهرباني